السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو یو ځل بیا د ګلالي غوندې ښکلې ماشومه میرا چې د دې عمر 6 کاله دی او خپل ګاونډي ډیره بېدردۍ سره قتل کړې ده او ډیر سخت ظلم یې ورسره کړی دی. ملګرو اوس د دې میرې ماشومې مور پلار راپاڅېدلي دي او په چغو چغو جاړي او انصاف غواړي او د حکومت نه همدغه مطالبه کوي چې زما د ماشومې لور څه ګناه وه، اخره ور زمکو دښمني وه نو ما سره وه، زه به قتل کړی وی خو دوی سره موږ چرته عمر کې جنگ جګړه خو نه کړې. اخر ور زما ماشومې لور د دوی سوران کړو، هغه خو د شپږو کاله وه، په ماشومې باندې خو د الله پاک هم حق نشته. نو ملګرو ټول معلومات در سره زموږ دی ویډیو کې خامخا وګورئ. کو تاسو زموږ چینل کې نه ووئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو ډیر د افسوس او ډیر د جړا مقام دی چې د شپږو کالو ښکلې میرا ماشومه چې د دې عمر 6 کالو او د په مدرسه کې سبق ویلی او خپل ګاونډي چې د هغه نوم امجد دی، هغه د 18 کالو ځوان دی، هغه خپل کور ته راوستله او په مرۍ کې ورته پړی واچولو او پانسي یې کړه او ډیر سخت ظلم یې ورسره هم کړی دی. ملګرو چې کله یې پانسي کړه نو د هغې نه پسې په خپل غولي کې کنده ویستله او په هغې کې یې خښه کړه. نو ملګرو چې کله هم د دې ماشومې مور خوب سیکو او په خوب کې ولا خپل ماشومه لور راغله او دای ورته ویلي چې زه همدغه پلانکي کور کې پرته یم او زه بل چا کنه یم. ملګرو چې کله هم مور راغله او ټول معلومات یې وکړو، په نږدې پولیس سټیشن کې رپورټ هم ولیکلو، خو چې کله هم پولیس راغلل او د هغه کور منځ کې کودال ووهله نو هغه ماشومه پکې راووتله. اوس هغه ځوان هم گرفتار شوی دی او هغه په چغو چغو جاړي او انصاف غواړي. حکومت له پکار دی چې دغه ظالم انسان دی زر تر زره پانسي کی، ځکه چې دغه رنګي پلیت خلکو د لاسه زموږ ماشومان او زموږ ترسرې محفوظ نه دي. خو چې دغه رنګ یو کس ته سریام سزا ملو شي نه آینده به څوک داسې حرکات نه کوي. ملګرو تاسو په خپل کورونه کې په خپلو بچو باندې ډیر خیال وساتئ. الله مکه کو ستاسو ماشومان ستاسو د نظر نه لرې شو نه هغو تباه او برباد شو. السلام.